2025 کې دا عظیم میاشت را نصیب کړه. هیڅ پته نه لګي چې په 2026 کې با آیا چاته دا مبارک میاشت نصیب کیږي. کم انسانان به د دینه پایدا اخلي، کم انسانان به چې هغوی ته الله دا ورکوي. چونکې دیتا زمونږ په زبان کې یو مهمان میاشت ویلی شي، یو میلمنه میاشت په ما او تا باندې راله. زما او ستا مثال دی د میزبان. نو میزبان چې څومره اعلی ظرف والی دومره هغه د دې دپاره اهتمام کوي چې زما مهمان څنګه دی او په څنګه طریقې باندې به زه تیرومه، څنګه به زه خوشحالومه. دی وجه ناز زمن کې د بعضی مسائلو جواب بم در کوم او زه به تاسو ته د دې میاشتې هغه عظیم اشیاء ذکر کم چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرامو ته ذکر کړل. رمضان المبارک ولی ویلی شي وجه صدا رسول الله صلی الله علیه وسلم د شعبان په اخر ورځ خپل اصحاب ته خطاب وکړو، بیان ورته وکړو او سی ورته و فرمایل یا ایها الناس، ای زما صحابه واورئ، قد اظلکم شهر عظیم، پتاسو یو عظیم میاشت راله، شهر مبارک. نبی علیہ السلام ورته فرمایي دا میاشت ډیره مبارکه ده. رسول الله علیہ السلام د شعبان په اخیره کې خپل صحابه ته خطاب کوي. یو مسئله به زمن کې دینه بیان کوي. زمونږ او ستاسو عقیده، زمونږ ستاسو نظریه دا ډیر لازمی چیز دی چې څوک یې خراب نه کړي. کله ناکله ماته خلک کوئی تاسو متشددیت کوئ، تشدد نه کار اخلی، زبان سخت استعمالوي. آیا د دې سپیده شته؟ مسائلو کې اختلاف صحابه کرامو کړل، ائمه مجتهدینو کړل. تاسو چې اختلاف کوئ دا غي زبان بنرمو، ستاسو زبان ګرمي. زه جواب ورکوم، زم اجیسب تا ذهن کې نه دراغلی ته پدې پوه شوی. یو سړی چې مذهب پریدي د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، دا سړی صرف رفع الیدین نه شروع کوي، سبا د عقیدې باندې مزوري، سبا د عقیده باندې عمله کیږي. کوم پر رفع الیدین اختلاف کو دی وجه نه کو، نن تا پنوم د رفع الیدین اړای تا ته دروغ منګړت خبرې کوي، لسنه کوي په ملاویږي، هیڅم نشتا. لیکن سبا ستا عقیدې ته خطر ده، سبا ستا نظریه ته خطر ده. څوک به درله کتاب در د هغه کتاب په شپېتمه صفحه باندې به لیکلي که زمونږ وس طاقت ورسید مونږ به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا روزه به ورانو، دا به په خاورو کې بدلو، د دې نام او نشان به ختمو. بیا به سبا ستا دا عقیده الان کې د تواتر حدیثونه د تمام انبیاء کرامو زندگی د قبر نبی علیہ السلام بیان کړل. الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. یو نبی نو تمام انبیاء کرام نبی علیہ السلام فرمائی په خپل قبرونو کې ژوند دي. رسول الله فرمائی تلذذ د پاره عبادتم کوي. بهرحال نن تا ته د تانه د مسئلې در کوي، امین پتی زوایا. سبا ستا په عقیده باندې عمله کوي، سبب سود د صحابه په ذات عمله کوي. دی وجه نه موږ د مسائل دفاع ام کو، موږ د عقاید دفاع ام کو، د مسئلې دفاع د سم وجه نه کو، د عقیدې د وجه نه کو. ریک تاسو خیال کړئ سره زر کور کې کمره کې پراته دي، لیکن عمله د دروازې نه کیږي، نوکر دروازه کې کینی. دی وجه نه یاد ساته لازمی چیز په اسلام کې عقیده ده، لیکن په عقیده عمله د مسئلې نه کیږي. دی وجه نه موږ د مسئلې دفاع کو، څنګه چې نوکر د گیټ دفاع کوي، الان کې سره زر سو گیټ کې نه
سینګ دی سرزر کمره کې دی بکس کې پراته دی نوکر دروازه کې دی دغه شان عقیده لکه دا لیکن په مسأله باندې عمله وشوه د مسألې نه بعد عقیده عمله کیږي کله چې مسأله ناکام شي بیا عقیده ناکام کیږي دی وجه موږ د عقیده دفاع کوو دی حدیث په ضمن کې ماته مسأله ذهن تراله یو کس ماته استاسو احناف بعضی خلک د سنتو نه بعد دعا کوي الان کې دا بدعت ده ماوي د بدعت ټاپه د خلین لری کا دا ستا په خله او گیت راوړې دل نن زمولیان ګورم د الف نه په باب نفيږي د بدعت ټاپه په خله کې د الف نه په باب نفيږي د کفر ټاپه په خله کې دا هغه خلک دي په مخ د ځمکه شر پسندي د بدعت ټاپه لګول معمولی ټاپه نه ده تاسو ذهن ته واچوي د بدعت ټاپه لګول دا په مسلمان باندې بدعت ټاپه لګول په مسلمان باندې پشان د ټوپک گزار دے لیکن ستا ذهن ته نه دراغلی اره بدعتي تا ته معلوم ده د یو بدعتي خپل عمل نه قبليږي تا ته معلومه ده د بدعتي تپوست مورزه تا ته معلومه ده د بدعتي جنازه ته مزه لیکن د جنازه کې ولاړ جنازه کې ولاړ د جیما او جنازه ته خلق مخکيږي او چې کله د بدعت د ټاپي مسأله رااله د بدعت ټاپا ول په سر دراواغس دا منافقت شروع دي خو زبر د معاشري کم منافقت بیان برال ما ورته وی ستاسو په دې څه دلیل له ته چې د سنتو نه بعد دعا بدعت ده ما ته سنتو نه بعد دعا تاسو کوي ستاسو احناف کوي دارته وایا سنتو نه بعد دعا نبی عليه السلام کړه ما ورته ویل ک ثابت شي نبی عليه السلام کړه بیا به امنه ما ته منمه ما ورته عبد الله بن عباس حضرت عبد الله نامه د نبی علیہ السلام صحابی دے نبی علیہ السلام کورتلال رسول اللہ بی بی دا حضرت عبداللہ ترور دام حضرت عبداللہ شپیللال فرمائی نبی علیہ السلام دشپی پاس تحجد کئی ما نبی علیہ السلام للوٹا راولا وبمی ورطا کی خو دی نبی علیہ السلام تحجد وکڑو کلچی تحجد وکو دا اغی نبات پیو اڑخ سملاستو ما دا نبی علیہ السلام خوب ولیدو نبی علیہ السلام فاسدو د سحر سنت وکړو دو رکعات سنت وکړو د اغه نه بعد احادیثو کې نقل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دعا وکړه نورته وایا نبی علیہ السلام د سحر سنت کوي عبد الله بن عباس روایت کوي نبی علیہ السلام د سنت نه بعد د رب کریم نه دعا غواړي تراته وایا اي نبی علیہ السلام سنت نه بعد دعا کړه دا چې د بدعت تاپله ګولدا وس وایا دا د بدعت ټاپه په احناف دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ما ته وای نجی زله سحر سنت نه یادوم زله ما خام سنت یادوم زله ما خستان سنت یادوم زله ما سپخین سنت یادوم د سحر سنت نه بعد نبی علیہ السلام دعا کړه لیکن ما سپخین نه بعد نه د کړي ما خام نه بعد نه د کړي ما خستان نه بعد نه د کړي زما پتودا کم سړی چې د ما خستان سنت نه بعد دعا کوي دا سړی بدعتي دی مورتل اجي سے بیات ساته سنت د سارم سنت دی سنت د ماس پخینم سنت دی سنت د ما خامم سنت دی سنت د ما خستانم سنت دی سنتو کی فرق شتا ما ته فرق نشتا مې ک فرق منی بیا دا منا ک فرق نه منی بیا ممنا ما ته څه مطلب مورتل مطلب دا دی سحر سنتو کی نبی علیہ السلام کم صورت ویلې تا ته معلومات شتا ما ته نشتا ورتل تراته اوغایا نبی علیہ السلام ما خام سنت کړي سورۃ الفاتحه ویلدا ما ویل وایا اي نبی علیہ السلام سورۃ الفاتحه ویلدا ما ته ویلیدا ما ورتل دلیل وی دلیل ده لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب دا هغه سړی مونږ نکیږي کم سړی چې فاتحه نه ویلا ما ورتل دا خو ته پیش کې کم سړی امام پسې ولاړ دی فاتحه نه ویلا دا هغه سړی مونږ نکیږي دا خو ته الته دلیل پیش کې ما مسأله سنت ته پوسلا اے نبی علیہ السلام ما خام سنت کړي پاره کې فاتحه ویلا مل دلیل وایا نبی علیہ السلام
السلام مخام سنت کول پاغي کې فاتحه ویل دا نبی علیہ السلام دویم رکعت کو پاغي کې فاتحه ویل دا نبی علیہ السلام مخستن سنت کوي فاتحه ویل دا دویم رکعت کوي فاتحه ویل دا سره خاموش شو ما ته نبی علیہ السلام یوزل ویلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا تمنی دا زمنم کم سړی چې وازی منس کوي فاتحه اون نویلا دا غمونز نکیږي مورتل نجی دا دلیل د ماخام ویل دی ته ماخام نبی علیہ السلام فاتحه ویل دا د ماخام په سنتو کې فاتحه ویل دا دلیل حدیث نه پیش کا ماخستان سنتو کې فاتحه ویل دا حدیث سنت نه پیش کا ما ته دلیل ما ته نشتا لیکن سنت دا سنتو کې ویل دا سحر ویل دا ماخام ویل دا مورتل د سار سنتو نه بعد دعا کړه ماخام سنتو نه بعد شتا سار سنتو نه بعد دعا کړه ماخستان سنتو نه بعد شتا سار سنتو نه بعد دعا کړه ماسپخین سنتو نه بعد دعا شتا لیکن اجي صاحب استادان کی دا مسله ناراضي ثابت شوا سر سنتونه بعد وکړه د نور سنتونه بعد تولی فتوا ورکړي کنا یو سنت کی تا ثابت شوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت کړي فاتحه پکې ویل تمنې چې په هر سنت کې فاتحه ویل شتا نو اجي صاحب بیا نبی علیہ السلام د سر سنتونه بعد دعا کړه ماخستان سنتونه بعد دعا شتا سر سنتونه بعد دعا کړه ماخام سنتونه بعد دعا شتا تداولینم ستا په سوا جوان دي حسد لیکن زما استاد انترا مسئلہ ناراض جسے سوچ پکار دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی خپل صحابه کرام ته خطبه ور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه ور کوي کم انسان شعبان کی خطبه ور کوي دا امنا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت نه ثابت ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت ده فتوا په مور کوا وجہ سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوزل اگر چې دا خطاب کړل لازم نه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر کال کوي یوزل وکړه مونږ ته ثابت شو چې نبی علیہ السلام دا کار کړل بس بیا یې ومن رسول الله صحابه کرام ته فرمایي یا ایها الناس اے زما صحابه کرام قد ازلکم شهر پتا سبحان دی میاش رالا شهر عظیم دسی میاش رالا ډیر عظمت والا دا الفاظ زمان ندی زما استا عقیده دا زمکا ټوکړه ټوکړه کې دیشي و اسمان ټوکړه ټوکړه کې دیشي سپوږمۍ را تاوي دیشي نور ټوکړه ټوکړه کې دیشي ستوري په ټوکړو کې بدلی دیشي د محمد مصطفی الفاظ دروغ نشي کېده نبی علیہ السلام خپل صحابه کرام ته خطبه ورکړي پتا سو میاش رالا میاش د عامو میاشتو پشان ندا دا میاش عظمت والا دا میاش برکت والا دا نبی علیہ السلام سوئی برکت والا دا برکت مانستا سوزین کشتا ایوله سمیاشتو توئی کسرت ایوله سمیاشتو کی 330 ورځې دیتا وای کسرت او یو برکت دی برکت معنی جدا ده کسرت معنی جدا ده برکت معنی صدا برکت وای شیز کم ده مقدار کم ده فائدے زیادت ده دیتا وای برکت اللہ فرمائی کم من فئت قلیلہ غلبت فئت کثیرہ باذن اللہ سمر کرت اللہ اگر کم جماعت والا مقدار کی کم دی فزیات غالب راوستی دی یو دے قلیل یو دے کثیر عمل دے نسبت پتروب کم دے لیکن پیدے زیادت دا دیتا ہوئی برکت والا زمان استاد مثال ورکی مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ اغا فرمائی لس ڈوڑائی دی
یو کس ته نه کافي کیږي دې ته وایي کثرت نسبتاً خوراک زیات دی 10 ډوډۍ دي یو کس ته نه کافي کیږي دې ته وایي کثرت بل طرف ته یو ډوډۍ ده 10 کسانو ته کافي شوه دې ته وایي برکت نسبتاً خوراک کم دی لیکن ډیرو خلکو ته کافي شو دې ته وایي برکت نو نسبتاً سیس کم دی لیکن فیده زیاده ده دا برکت دی نسبتاً سیس زیاد دی فائده کم ده دا کثرت دی څه شی دی کثرت دی کوم وګورو 11 میاشتې زیاتې دي ما تاسو ته ذکر کړو د 11 میاشتو اعمال را جمع کم دا کم دي رمضان المبارک کې ودرېږه یو فرض ادا کم او یا فرض دي یو فرض ادا کا او یا فرض دی یو نفل ادا کا فرض ثواب دے جسے تاغور کر کدا تا جمع کړه تا ته پته ولګي اوس ما سنشت ما د دې ترتیب را جمع کړو د ډېر انتها مزناک ترتیب انسان حیران د رسول الله د الفاظ څومره رښتونی دي او وجه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام الفاظ دی وجه نه رښتونی دي چې ما مخکې عقیدت ته ذکر کړه نو چرته دروغ کې دی نشي په حقیقت کې چې د الله د نبی اقوال تو وکته شي د رمضان میاشت وکته شي دا برکات والا یو لفظ دے لس نیکی رمضان کی یو لفظ د لس نیکونه والا تر 200 نیکو یو نونی دی ورکړه د یو کس د خوراک اجر دی یو ګټ اوبه دی ورکړي یو کس د خوراک اجر دی یو ګلاس شربت دی ورکو د یو کس د خوراک اجر دی نسبتاً کم دی لیکن فیده څومره زیاته ده نو د دین په خپل راوزی بهرحال دا زما موضوع نه ده چې برکت او کثرت په دې درې سلور غنټې باز تاسو ته کولای شم په دلایل امام بغوی رحمت الله علیه فرمای ما تاسو ته ذکر وکړو ولکه چې رمضان ته رمضان ولی ویل شي وای رمضان نوم د میاشتې دی دا وتل د رمضان دی او رمضان د دې ما ریګستاني اسمکه عربو چې کله د میاشتو ته د نمونه یې خودو هغه وخت کې رمضان چې راغی په سخته ګرمۍ کې راغلی نو دی وجنه عربو دې ته رمضان نوم کې خودو خو بعض علما وایي چې دا میاشت ګناهونه سوځي څومره ګناهونه بندګانو کړي دا میاشت ورته نصیب شي الله جل جلاله بنده پکې د ګناه نه پاکي ګناي سوځي بنده ځان سوځي خپل جسم سوځي خوراک نه ور کوي تکلیف خپل جسم ته ور کوي الله جل جلاله اصل کې د ګناه په دې سوځي نو دی وجنه دا ګناهونه سوځي دی وجنه ورته رمضان نوم کې خو دې شوی دی دویم کتا سو اور ما چې آیات کې ولوست یا ایه الذین آمنو کتب علیکم الصیام روزه ته عربی کې لفظ وای صوم یا صیام صوم او صیام دوه مصدر او لغوی معنی دا الامساک معنی د سشیز نه ودریدل ک قولن او ک فعلن فقول سره ودریدل او ک فعل سره قران کی مثال موجود دی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انی نذرت للرحمن صوما ما د الله جل جلاله د فارا نظر منل دروجه صوما فلن اکلم اليوم انسیا زکریا علیہ السلام د قولنا یعنی د خبرونو ودرولې شوی بند کړي شوی صوم لفظ ول الله قران کې ذکر کړل فعلن ویل شي عربي او جمله وي خیل صيام و خیل غیر صائمتين نو یو قولن ده یو فعلن ده کم سيزونو نه چې منی هغه نه انسان ځان ساتي امام در المختار علامه شامی رحمت الله علیه هغه د رمضان تعریف کې شرعي او اصل په معنی کې شرعي معنی و امساک عن المفترات حقیقتا او حکما امام شامی رحمت الله علیه فرمایي یو انسان منشي د مفترات حقیقتا او حکما سو خبری راوړي فی وقت مخصوص اول د آیات ساتي علامه شامی ډیر لوی عالم دی او ډیر قابل ترین عالم دی اچ یو خبره کوي داغه په خبره کې ډیر غټ زوري دلته حکم لګي حکمان لفظ
حکمان دی وجه نه ذکر کوي که چرته یو کس خوراک وکړي په یره باندې نو دا بیا هم روژه دی روژه شته نو درې خبرې را نقل کوي یو فی وقت مخصوص فوقت مخصوص کی بندر صبح صادق نو واخلا تر د غروب افتاب پوری نور ډوبېدو پوری دا مخصوص وقت دی پدې کې به دا منع فی وقت مخصوص وهو اليوم من شخص مخصوص شخص مخصوص بی مسلمان سړی او هغه زنانا چې حیض او نفاس اینه ورته نه بس دا مخصوص انسان دی دریم وای مع النیه سره د نیت نه یو سړی د سار نه د ماښامه پورې وږی تږی ګرځي جمام نه کوي لیکن نیت د رمضان نه دی کړی دا سړی روژه نه دی دته روژې والا نه شي نو درې شرطه ذکر کوي فی وقت مخصوص په مخصوص وقت کې من شخص مخصوص خاص کس هغه سړی چې بالغ سړی دی مسلمان دی دویم نمبر هغه زنانه چې د حیض او نفاس اینه ورته نشته دریم معنیه نیت وکړي امام مالک رحمت الله علیه فرمای د رمضان دا اول ورځ نه نیت وکړه ټولې میاشتې لپاره کافی دی لکه څنګه چې انسان د مونږ نه مخکې نیت وکړي څلور رکعات ته کافی زمون احناف فرمای فقاهت د احناف بیا ګوره زین ته اچوي چې ناجی هر روزه ته به بیل نیت کولای شي نیت د زړه اراده ته او په خلو په زبان باندې نیت کولای شي به صوم غدین نوایتو زمون احناف سوجن دا فرمای تاسو زین تشتا د دې اصل وجه دا احناف چې امام مالک سے ټیک دی چې تاسو اجتهاد دی په مونږ کې چې کله یو غلطی رااله نو سلور وانه رکعات به دوباره کې مونږ په باطل کیږي په مونږ کې یو سړی تیز باندې وخندل سلور وانه رکعات به دوباره کوي روزه در مونږ په شان نه ده مثال په تور 15 روزه ده اجي سب ته بیماری رااله اجي سب بس صرف 15 روزه دې قضا و د اختر نه بعد راو دانه چې ټول میاشتې الان کې په مونږ کې چې کله غلطی رااله ټول مونږ به دوباره راګرځي او پر روزو کې غلطی رااله په یو روزه کې هغه یو روزه به راګرځي نو مونږ ته څنګه قیاس کې پر روزه څنګه قیاس کې په دیوا جن هر روزه ته جدا جدا نیت کولای شي زين ترال مونږ کې چې کله غلطی راشي مونږ کې چې کله انسان غلط شي نو ټول سلور رکعات مونږ دوباره او پر وجو کې د سړی نه په 15 روزه باندې د بیبي سره جما وشو د رمضان نه بعد چې دا قضا راوړي صرف خاص د 15 روزه براوړي خوراکي وکړو روزه ماته دا به صرف خاص دغه روزه قضا راوړي دا سینه چې دا ټول رمضان قضا دوباره راوړي وصلی جل جلاله قرآن کی فرمائی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ای خلقو پتاسو روجه دسی فرض دا سنگچستاسو نا پا مخ کی خلقو روجه فرض وا آیا در رمضان مخ کی روجه فرض وا و کنوا سوال پکار دے دا احناف و شوافی و قول دے در رمضان نمخ کی یو روزه فرض وا چاغی ته یوم عاشورا ویلا ابو داود شریف کتاب الصلاۃ باب الاذان کی روایت دے عبد الرحمن بن ابی لیلا فرمائی حدثنا اصحابنا احیلت الصلاۃ ثلاثه احوال واحیل الصيام ثلاثه احوال دریزل پمنس کی تبدیلی راغلا دریزل پروجا کی تبدیلی راغلا دا زما عنوان نه دی ناسخ منسوخ الله جل جلاله ولی کې سفر مای دریزل پمنس کې تبدیلی راغلا دریزل پروجا کې تبدیلی راغلا
یو پندت تیر شوی سرسونات ورته وای د اسلام په مقابله کې کتاب لیکلو حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه دارالعلوم دیوبند بنیاد چې چای خو ده په هر دور کې د هر باطل مخیطام په جرأت ولال خلق د دیوبند خلق هغه په هر زمانہ کې د اسلام دفاع کړه کله به جواب په یو زبان کا کله به جواب په بل زبان کا قاسم نانوتی راغه قاسم نانوتی د دې پندت هر یو هلم نقاب کلام خلق ته دار اسباب ذلیل کو د په مقابل کې کتاب ولیکو انتصار الاسلام د هر سوال د دې پندت په مخ ورش اعتراض اغدا کوي مسلمانانو جواب را کوي څه جواب درکو تاسو قران کې یو ناسخ ده یو منسوخ ده علن کې عقیده ده الله عالم الغیب ده الله په غیب باندې پیږي کله الله ته پتا و چې دا حکم منسوخ کیږي د دې د نازلولو وجه سوا اره دا حکم به نه نازلاو ډایرک به ناسخ راولو منسوخ تسعجتو قاسم نانوتی جواب ورکړي تا ته پته نشتا ستا په سر کې دماغ نشتا کتا سو غور کړي ډاکټر صاحب له دماغو مریض لال ډاکټر صاحب یو دوايي لیکي یو میاش بعد دوايي بدلی اره ډاکټر ته پته ده د دې انسان دوايي یو میاش بعد بدلوما ډاکټر وای میاش بعد راشه دا ډاکټر صاحب وجه صدا یو میاش مخکې دغه دوايي ولې نه لیکي جواب داده ډاکټر ته پته ده د مریض مزاج داسې جوړ کا یو میاش دا دوايي استعمال کا دینه بعد دغه دوايي ولې کا مریض لټیک دا کپورن د مریض د پاره ډاکټر صاحب د دویمه میاشتې دوايي لیکي مریض به خپم شي مریض به ناراضم شي مریض ته نقصانم رسعي اره الله عالم الغیب ده الله تعالی غیب علم ده الله ته پته ده د انسان مزاج څنګه جوړول دي اول یو حکم راولېږي بیا دویم حکم راولېږي اولنې حکم منسوخ کی دویم حکم ناسخ الله جل جلاله په دې باندې پیږي څنګه چې ته په دنیايي مثالونو کې الله مونږ ته عقل نه درا کړ ډاکټر صاحب څومره دوايان بدلې پکال کې چونکه دا مریض مزاج پیژني نو کوم الله چې بندگان پیدا کړل دی به دې مزاج نه پیژني بل وجه دا چې اسلام اولو نو د خلکو طبيعت دا په مثال د مریضو داغي طبيعت جوړول بیا هر قسمه حکم تاغي تیار دیو جن قاسم نانوتی ورته فرمای ناسخ منسوخ باندې خو ته پیګی نه د سر خبيثه اعتراض وکړي نو فرمای دریز تبدیلی په مونږ کې راغله وسوایا چې منسوخ سیز باندې عمل نه کې په منسوخ سیز باندې عمل کول د سیدی لکه پانتروپیزم لیدل او په خوانه پاکستان کې چلیدو مونږ چې واړو وخت کې باندې شو بیا هغه پانتروپیز کوس یو سړی راوالي چې په پاکستان د قانون دستخط دی او سبزی والا نه لاړ شي اپی سبزی ور کوي نه که یو سړی په منسوخ باندې عمل کوي داغي مثال د پانتروپیز د مالک دی په منسوخ باندې عمل مکه یاد وساته عمل کې وکا په ناسخ باندې عمل وکا د منسوخ هیڅ فائدہ نشته دیو جنا مونږ چې وای رپلیودان مکه دا منسوخ د دې مثال د په خواني پانتروپیز جوړ شي اگر چې یو وخت کې دا په پاکستان کې چلیدو د یو وخت کې صحابه کرام رسول الله علیه الصلاۃ والسلام رفع الیدین کول پیدا وا چې کله منسوخ شي بیا پیدا شته هیڅ پیدا نشته بیت المقدس ته کې سره مونږ کې وای چې ماته په اجر حاصلې اسی بزان کړي زکه دا منسوخ اگر چې دغه عمل په حدیث کې شته لیکن منسوخ دی نو دا بعضی خلک پرې په منسوخ دی عمل کوي لته دی ګوره پیتیا فرمای عبدالرحمن بن ابي ليلى درې تغیرات په منس کې راغل دي او درې تغیرات په روجا کې راغل دي رسول الله عليه السلام چې مدینه تلال نو دا فرمای ان رسول الله کان یصوم 3 ایام نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدری ورځې روزي نیوي
من كل شهر د هر میاشت ويصوم يوم عاشوراء او د يوم عاشوراء روزي دا نبی علیہ السلام نیوا فانزل الله تعالی كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الله جل جلاله دار نازل کا پتا سروجه فرض دا سنج په مخکینو خلق باندې فرض وزلت سوال لاله چې د رمضان دا روزه خاص په دې امت فرض ده یا په مخکې امتونو فرض و نو د روزې فرضیت دا د آدم علیه السلام نشو او جس کتاب کې لیکل دي در المنزود جلد نمبر 3 کې مولانا محمد عاقل صاحب را نقل کړل دي کما كتب على الذين من قبلكم تشبيه د پاره نو سو کوی چې دا مطلق صوم سره دا د رمضان سره خاص نه ده عام ده باغی باندې روزه فرض او پتا سو باندې فرض ده او بعضی وای تشبیه د رمضان سره ده تشبیه د رمضان سره ده او يهود او نصارا يهود زیاته وکړو نصارا او کمه وکړو دی وجنا الله جل جلاله د رمضان د فضیلت او برکت خاص دی امت تور لعلکم تتقون الله جل جلاله فرمای د روزي مقصد څه دی د پاره چې تاسو پرهیزګار شئ تتقون دوه معنی